बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रोमेटाइड आर्थराइटिस د جوړونو یو بیماری ده. نو د هغې باره کې به نن زه تاسو ته خبرې کوم، خو هغه دا چونکې لږ اوږد ټاپک دی، نو نن به د دې چې دا څنګه کیږي او د دې علامات څه دي، او بیا به انشاءالله نیکسټ ټایم د دې په ډایګنوزز او کوم ټیسټونه د دې لپاره کیږي او بیا ټریټمنټ یې څه دی هغې باره کې به نیکسټ ویډیو کې دغه کوو. نو دا یو داسې د جوړونو بیماری چې عام طور باندې مونږ دې ته وایو چې دا د جوړونو بیماری دې کس ته شوې ده، دې ته رومیټاید آرترایټس وایي. یو خو دې ته مونږ یو ټرم استعمالو زمونږ په میډیکل ټرمینالوجي کې چې دا آټو ایمیون ډیزیز دی. آټو ایمیون ډیزیز نه دا په هغې کې راځي، او دا تقریبا په دې کې یو زیات امپورټنټ خبره دا ده چې زیات تر خلکو ته د 5 نه زیات جوړونه د دې نه متاثر وي اکثر، او زیات تر دا واړه جوړونه چې دي کم د لاس دا جوړونه نو اول دا متاثره کیږي. په هر جوړ باندې کیدی شي، خو دا واړه جوړونه چې او د 5 نه زیاتی چې داسې په شمار باندې وشمارو چې کم کم ځای کې تکلیف وي نو هغه به دا 5 نه زیاتی یا دا تقریبا په عام زمونږ د چې کم کمیونټي دا نو په دې کې په 1% خلکو کې تقریبا دا رومیټاید آرترایټس یا د جوړونو دا بیماری چې ده نو دا کیږي. زنانو کې دا لږه زیاته ده د سړو په نسبت باندې. دې کې یو بل خانداني دغه هم دی چې کم خاندان کې یا مطلب د چا په رشته دارو کې یا په خویندو کې اکثر داسې مونږ کتلي دي چې لکه یو خور ته وي نو بلې ته هم څه ټایم کې بیا اکثر دا وشي. زیات تر دا د 35 سال او د 50 سال په منځ کې په دې ټایم کې خلکو ته سټارټ کیږي. د دې چې کوم علامات دي نو هغه یو د جوړونو درد دي، او بل ورسره سحر ټایم کې چې راپاسي بیمار دا وایي چې زما جوړونه انختی، خو زیات تر د لاسونو دا واړه جوړونه وي، خو په وړو کې بیا د ګوتې او د دې خوا د لاس چې کوم دا جوړ دی دا جاینټ دی نو دا جوړونه اکثر پړسېدلي او په دې باندې ورته درد کیږي. خو د دې جوړونو بیماری او د نورو بیمارو کې یو ډېر چې کوم غټ فرق دی نو هغه دا دی چې دا بیماری چې ده نو دا ریسټ سره زیاتیږي. لکه بیمار به دا وایي چې څونه زه کار کوم، څونه زه په دې باندې دا څه چلوم نو دونه په دې کې درد کمی، خو چې زه د سحر راپاسم نو ما ته سحر ټایم کې چونکې ټوله شپه به ریسټ کې تېره شوي نو سحر کې دا ډېر زیات شي نو زیات پړسېدلي مي بیا چې ورو ورو دا لاسونه هغه وچلوي لږ کار پې وکړي نو هغې سره بیا د دې هغه تکلیف کم شي. نو دغه شان دی بیمار ته اکثر درد چې نو هغه د شپې زیاتی، او څونه چې دی کار مار کوي څه لګیا یي خپل کم د ورځې ټایم کې نو هغې سره د ده تکلیف کمی. بل ضروري نه چې لاسونو کې داسې د خپو جوړونه هم د دې نه متاثره کیدی شي، داسې نور جوړونو کې هم کیدی شي، خو په دې کې به غټ ډفرنس دی چې هغه به دا بیماری چې چاته وي هغه به په کار سره د هغه درد کمیږي، چلولو د جوړ چلیدو سره به کمیږي. او زیاتر اکثر داسې می چې کله داسې بیمار په فلیر کې راشي مونږ ته اکثر لکه زیات درد کې نو اکثر یو 2-3 جوړونو کې په هغه ټایم کې د هغه تکلیف زیاتی او یو طرف ته او اکثر بیا چې بل ځل راځي نو بل ځل په بل لاس باندې بیا اکثر تکلیف دغه شوي څه ټایم پس. په دې جوړونو نه علاوه دې بیمار ته نورم یو څو مسلې کیدی شي. هغې کې خو یو دی چې کله کله چې دا ډېر بیماری اډوانس شي نو دا جوړونه اکثر داسې کاږه شي او په هغه ځای باندې سټیف شي انخلي داسي. دویم پکې دا دغه کیږي چې اکثر دا لاسې په دې طرف باندې هم داسې کوږ شي یا دې طرف ته هم دغه کیدی شي. خاص کر دا جوړونه چې دي دا جوړونه نو دا یو طرف ته یا د بل طرف ته داسې په دې کې کوږوالی راشي او په دغه ځای باندې جاینټس انختی سټیف شوي یا نو دا پکې په ایډوانس کیسونو کې کیږي چې څوک پراپر ټریټمنټ نه اخلي نو اکثر چې دا ایډوانس شي نو دا مسلې پکې بیا راځي. ورسره دا جوړ چې دی دا متاثره کیدی شي. اکثر مونږ دې سره ګورو چې دې سره دا جوړم ای او کافي پړسوب پکې راغلي. داسې بیمار چې نو دې ستړي کیږي ډېر، د چې دی نو وزن اکثر کم شوي دی وایي چې د شپې اکثر په ما باندې خوله راځي
او وسره داسې د پټو دا دردونه چې دي کوم د مسلز دي داسې دا نو دام ورته دا دردونه خوب د اکثر چونکې د شپې درد زیاتی نو داسې خوب زیات ډسټرب وي. دې نه علاوه مونږ کله کله یو پکې ګورو ته مونږ داسې ځای په ځای د جوړ سره غوټې جوړې شي نو هغه غوټو ته مونږ رومټاید نوډیولز وایي داسې وړې غوټې نو هغه هم ځای په ځای جوړ سره جوړ شوي نو دا زیات د زیات علامات وو یو څو چې کوم کامن مونږ ګورو نو ان شاء الله نیکسټ ټایم به د دې نه پس د دې ټیسټونه او د دې چې کوم علاج دي د هغې په باره کې به خبرې کوو. ډېره